مختلف د تقدیم وجوبي د فاعل نه نو شروع وکړه په تقدیم وجوبي د مفعول. نو په څو ځایونو کې تقدیم د فاعل واجب دی، اوس درته ښایي چې په څو ځایونو کې تقدیم د مفعول واجب دی. نو هغه ته بیانوي. په څلورو مواضعو کې تقدیم د مفعول به واجب دی. کله چې په کلام عربی کې ضمیر د مفعول متصل شي په فاعل پورې نو تقدیم د مفعول به واجب دی. کله چې په کلام عربی کې ضمیر د مفعول متصل شي په فاعل پورې نو تقدیم د مفعول به واجب دی. لکه وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابتلا فعل دی، لفظ د ابراهیم فاعل دی، مفعول دی، لفظ د الله فاعل دی. نو مفعول مخکې دی ځکه چې که ته فاعل مخکې کې اودسې ووایې وَإِذِ ابْتَلَى الله وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ، لفظ د رب دی. وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ، نو لفظ د ابراهیم مفعول به دی، په لفظ کې رسته دی، ضمیر مخکې شو، نو دا اضمار قبل ذکر راغی لفظا او رتبتا، او دا ښه کار نه دی، نو په دې وجه دا ناجایز دی، نو په مفعول مخکې شو. قاعده داسې شوه چې کله ضمیر د مفعول متصل شي په فاعل پورې نو تقدیم د مفعول به واجب دی. ځکه که ته مفعول به وروستو کې او فاعل مخکې کې لازمیږي اضمار قبل ذکر، او دا ناجایز دی، لہذا تقدیم د مفعول به واجب دی. دویم صورت، کله چې په کلام عربی کې مفعول به مخکې د الا نه او فاعل وروستو د الا نه نو تقدیم د مفعول به واجب دی. ما ضرب عمرا الا زیدون. دریم، په صورت د انما کې چې مفعول به مخکې او فاعل وروستی، په صورت د انما کې چې مفعول به مخکې او فاعل وروستی تقدیم د مفعول به واجب دی. انما ضرب عمرا زیدون، ځکه د مفعول به ځکه چې کو ته فاعل مخکې کې لازمیږي انقلاب د حصر مطلوبه، که ته فاعل مخکې کې لازمیږي انقلاب د حصر مطلوبه، او انقلاب د حصر مطلوبه ناجایز دی، نو تقدیم د مفعول فاعل هم ناجایز دی. ما ضرب عمرا الا زیدون، دلته مقصود انحصار د مضروبیت د عمر دی په زید پورې، چې مضروبیت د عمر منحصر دی په زید پورې. که ته فاعل مخکې کې اودسې ووایې ما ضرب زیدون الا عمرا، نو لازم بشي انحصار د ضاربیت د زید په عمر پورې، دا انقلاب د حصر شو. ما ضرب عمرا الا زیدون معنی دا ده چې عمر په دنیا کې هیڅ چا نه دی والی مګر زید والی. ما ضرب زیدون الا عمرا معنی دا ده چې زید په دنیا کې هیڅ څوک نه دی والی مګر عمر یې والی. نو مقصد بدل شو، لہذا کله چې په کلام عربی کې مفعول مخکې د الا نه فاعل وروسته د الا نه تقدیم د مفعول به واجب دی. په صورت د انما کې انما ضرب زیدون، انما ضرب عمرا زیدون، دلته هم دقه معنی ده چې عمر په دنیا کې هیڅ چا نه دی والی مګر زید والی، نو انحصار د مضروبیت د عمر دی په زید پورې، باقي پاس شو زید دور څوک هم والی. نو که ته فاعل مخکې کې چې انما ضرب زیدون عمرا، نو معنی یې دا شوه چې زید په دنیا کې څوک نه دی والی مګر عمر یې والی دی، او عمر بل چا هم والی، نو انقلاب د حصر مطلوبه راغی. او دا ولې؟ ځکه چې دا د بلاغت قاعده ده چې کله نفي او الا په یو ځای کې جمع وي، نفي او الا، نو مدخول د الا به مقصور علیه، ما قبل به مقصوری.
مدخول د الا بمقصور علیه ما قبل بمقصور. قل لا يعلم الغیب الا الله، نو مدخول د الا لفظ د الله دی او ما قبل علم غیب ذکر دی، نو علم غیب خاص شو په الله پورې، بل چاله علم غیب شامل نشو. مدخول د الا بمقصور علیه ما قبل بمقصوری، ما قبل بمختصی په مدخول د الا پورې. ما اکل القوم الا زیدا، ما الخالق الا الله، نو خالقیت مختص شو په الله پورې، عقل مختص شو په زید پورې، نو مدخول د الا با مقصور علیه او ما قبل با مقصوری. نو په دې صورت کې دارنګه په صورت د انما کې د بلاغت قاعده ده چې په صورت د انما کې کم چې په ترکیب کې وروستوي عقب مقصور علیه او چې کم مخکې عقب مقصوری. بیا شو په انما یخشى الله من عباده العلماء، نو دا خشیت الهی مختص شو په علماء پورې، نو معنی دا شو ما یخشى الله من عباده الا العلماء، ما یخشى الله من عباده الا العلماء. فکرم شو؟ خا انما انا بشر مثلكم ما انا الا بشر مثلكم انما نحن مصلحون ما نحن الا مصلحون. نو دا انما په معنی د ما الا دی، نو په انما کې په ترکیب کې چې ټول نه رستو څوک عقب مقصور علیه او مخکې به مقصوری. اوس په شو په انما انا بشر مثلكم، انا مخکې د ترکیب کې بشر رستو دی کنه، نو انا مختص شو په بشر پورې چې زه په تاسو پورې خاص شو. اوس په شو خبره خانو چې کله په صورت د انما کې مفعول مخکې او پالوستي تقدیم د مفعول واجب دی، او په نفع په الا کې مفعول مخکې د الا نه پالوستي ما ضرب زید ما ضرب عمرا الا زید تقدیم د مفعول واجب دی، ځکه کو فاعل مخکې کې لازمیږي انقلاب د حصر مطلوبه. څلورم صورت کله چې په کلام عربی کې مفعول ضمیری متصل وي په فعل پورې او فاعل اسم ظاهری، مفعول ضمیری متصل وي په فعل پورې فاعل اسم ظاهری، تقدیم د مفعول به واجب دی. تاسو په دې مونیا کې وایي اعلم وفقكم الله تعالی، وفقكم الله تعالی، وفق فعل دی، کومه مفعول به دی لفظ د الله فاعل دی، تقدیم د مفعول به په فاعل وشو، ځکه دا کوم ضمیر د متصل په وفق پورې دی او لفظ د الله فاعل دی وروسته دی. په کڅای کې اوزله پخوا ما په مردان کې کاپیا ویله نو کور ته راغلی وم، مشر جامع ویله دغه ویل کور ته راغلی وم، د فضلواحد مولوي صاحب پلارو په کڅای مونې طالب ته شروع کړه. زه سلاسو مو هغه ډېر ښه سړی و، ډېر بهترین نیک سړی و، الله دې وبخي. نو هغه دغلته طالب ته صرف نحوه شروع کړه، پکې مونې ورته شروع کړه خو ټکو ته اشاره وکړه، زه پرې پوه شو. نو وفقكم الله دې ځله چې راغی نو مال دا کوم خو مفعول به دی لفظ د الله فاعل دی، مفعول به ولې مخکې شو؟ فاعل خو مخکې مرتبه د فاعل مخکې ده. ول څنګه نو مال چې مسله سره دلته ګیر شو، بیا ورته ما وویل چې د کافي مسله څه عبارت نه ورته ووایه، بیا نوره نحوه صرف پکې نه وویلی. ښه مسله داسې ده چې کله مفعول به ضمیرې متصلې په فعل پورې فاعل اسم ظاهري تقدیم د مفعول به واجب دی، ځکه کو دا مفعول به تر وروستو کې لازمیږي انفصال د متصل، کوم خو متصل له وفق په پورې ته چې وفقكم الله په ځای وې وفق اللهکم، وفق اللهکم دا متصل اوس منفصل شو، لازمیږي اتصال د منفصل. ارشدک الله من غاز وقد رشدا، ارشدک الله کې مفعول به د متصل په ارشد پورې د لفظ د الله فاعل دی. نو که داسې وایي چې ارشد الله کا،
نو انفصال د متصل د عبد الله ابن رواحه چې غزوه موتی ته جهاد ته تلو د مانځه جمعې مونځ یې وکړو وروسته په 400 صحابه مخکې وو نو ویل چې لكنني أسأل الله مغفرة وضربة تقذف ضربة ذات تقذف الزبد حتى يقالوا إذا مروا على جدسي أرشدك الله من غاز وقد رشد وإذا ما په دنیا کې څه ارمان نشته خو چې شهید شم نو کافر د لاسودا اینې مې سې زګ وکړي جوش وکړي دا اینې او زه به په لاره کې ښخ شم قبر می او مسلمانان او مجاهدین می په قبر تیریږي او ارشدک الله من غاز وقد رشد الله دې تا جنت ته ورسوي ته خو مجاهد شهید شوی او زه رسېدلی نو ارشدک الله من غاز کافي مفعول به د لفظ د الله فاعل دی مسئله ته کوشي وس واذا اتصل به ضمير مفعول کله چې متصل شي په دې فاعل پورې ضمیر د مفعول به کې هي ضمیر فاعل ته راځي ده په فاعل پسې ضمیر د مفعول متصل شي اذ ابتلى ابراهيم ربه ابراهيم مفعول د رب فاعل ده ربه کې دا هو ضمیر لفظ د ابراهيم ته راځي ده کله چې امتحان وکړو په ابراهيم عليه السلام ربه رب د ابراهيم نو مفعول مقدم شو چې لپاره ولکه د شوی واذ ابتلى ربه ابراهيم د مفعول مرتبه مرسته په لفظ کې مرسته شو نظمار قبل ذکر راشي نو قاعده د پیاد دادا چې ضمیر د مفعول چې متصل شي په فاعل پورې تقدیم د مفعول واجب ده ځکه کو فاعل مخکې کې او مفعول وستو کې د مفعول مرتبه مرسته په لفظ کې مرسته شي لازم بشي اضمار قبل ذکر دا ناجایز ده لفظ او رتبتان او وقع بعد الا یا دا مفعول به واقع شي پس فاعل واقع شي پس الا نه او مفعول به مخکي او وقع کې زمين فاعل پر راځي ده یا دا فاعل واقع شي پس الا لو مفعول مخکي او معناها یا دا فاعل واقع شي ورستو په صورت د انما کې مفعول مخکي فاعل واقع شي ورستو په صورت د انما کې مفعول مخکي د سبب د انما په معنی ما الا د ځکه معناها کې حازم لله ترش او اتصل به مفعوله یا متصل شي په دې فعل پورې مفعول متصل شي په دې فعل پورې مفعوله مفعول د فعل مفعول زمين ده متصل ده په فعل پورې او فاعل اسم ظاهر ده او غیر متصلین په دې حال کې چې دا فاعل متصل نه یا په فعل پورې یا فاعل ضمیر ده خو منفصل ده نو تقدیم د مفعول به واجب ده لکه دغه دا ارشدک الله ارشد فعل کافی مفعول به لفظ د الله فاعل تقدیم د واجب ده په اول صورت کې لازمیږي اضمار قبل ذکر په دویم او په دریم صورت کې لازمیږي انقلاب د حصر مطلوب او څلورم صورت کې لازمیږي انفصال د متصل ضمیر متصل ده په فعل پورې کته فاعل مخکې کې انتصار د متصل لازم نو وجب تاخيره په دې څلور صورتونو کې تاخير د مفعول فاعل واجب ده او تقدیم د مفعول به واجب ده وقد يحذف الفعل لقيام كنت زي